الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمند محترم طلباء کرام مشایخ العظام او شیخ سے محترم، یقیناً په دغه وخت کې که زه د تسلی او څو خبرې وکړم د شیخ صاحب د حکم مطابق، نو هغه به زمونږ دپاره کمې وګرځي، ځکه په مونږ باندې نن یو داسې سانحه، یو داسې تکلیف، یو داسې مشکل په مونږ باندې راغو چې دغه زمونږ د زغملو نه دی، دا د برداشت نه دی، دا د برداشت نه وتلی یو غم دی. د غم یو ټوکړه، یو افسوس که مونږ ډېر وکړو، ټول عمر په دې باندې د افسوس اظهار وکړو، خو دغه غم زمونږ د زغملو نه دی. خو بل طرف ته که مونږ وګورو، که دور د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وګورو، که دور د صحابو ته وګورو، که د بدر شهیدانو ته وګورو، که د احد شهیدانو ته وګورو، که نور څومره وخت کې مونږ خپلو اسلافو او مشرانو اکابرو ته وګورو او د دغه دین دپاره، د دغه احادیثو دپاره کم حدیث چې په دغه وخت کې شیخ صاحب محترم پړاول، د هغې دپاره د صحابو هلې ځلې او د هغې وینې وګورو، د هغې د بچو قربانیانې وګورو او د صحابو د وطن پرېښودل وګورو او د بچي یتیمانول او ښځې کونډې کول وګورو، نو یقیناً څه ناڅه تسلي به مونږ ته ملو شي. خو هغه تسلی که بل طرف ته بیا مونږ سوچ وکړو، یقیناً صحابه د چا سره لیږو، صحابه د چا په حکم باندې لیږو او صحابه د چا سره جنګېدل او د څه دپاره جنګېدل. نن خو یقیناً زه به د یو ګیلې په طور یو څو خبرې وکړم، تسلی خو ماته نن نه میلاویږي، افسوس به ټول عمر په دې باندې وکړم، خو زړه ته مې اطمینان نه میلاویږي. د شیخ صاحب غم به زه سر وکړم په دې باندې چې د هغه په لاس کې د 100 نه زیات بچي زخمیان پراته، د هغه په لاس کې او د هغه په غېږه کې شهیدان پراته. یقیناً موږ د نوجوانان احناف 2 شهیدان نشو زغملی، تر ننه پورې چې د 2 شهیدانو خبر راشي د مفتي صاحب محترم د سترګو نه اوښکې لاړې شي. زه د شیخ صاحب محترم عمر به زموږ تیر شي، لیکن دغه غم به موږ د زغملو نوم وانلو په هغې باندې، د دغه عقیدې دپاره، د دغه نظریې دپاره. یقیناً قرباني غواړي. په یو وخت کې د محمد رسول الله په ژوند کې دغه چمن ته د وینو اوبه ورکړلی شوې، د وینو په اوبو خور سره دې ګلونه نیولي، د صحابو په ژوند کې دې ته وینې ورکړلی شوې، نو هغې د وینو په ذریعه باندې چې کوم دی هغه ګلونه وټوکول او هغې نه بیا ګلونه جوړ شو. او یقیناً دغسې د اسلافو دور کوم وګورو، که موږ د قاسم نانوتي رحمت الله علیه دور راولو، که د شیخ الهند رحمت الله علیه دور راولو، که نور خپلو اسلافو ته وګورو، هغې چې وینې ورکړي نو هغې ګلونه ونیول. خو یقیناً په دغه وخت کې دا وینې زمونږ نه په کم حیثیت باندې لاړې، په کومه توګه باندې لاړې، مونږ به ګیله د چا نه کوو، د چا طرف ته به مخ ور اړو. یقیناً د هغه خلکو نه به ګیله وکړو کم چې نن د حکمرانۍ په سیټونو باندې ناست دي، یقیناً د هغه خلکو نه به ګیله وکړو کم چې د حکمرانۍ لوی لوی دعوې کوي، یقیناً د هغه خلکو نه به ګیله وکړو چې کم په پارلمنټ کې د اسلام آواز لګوي چې زه مسلمان یم او زما حکمرانی نه د اسلام ده. یقیناً زه یم ستا اسلام خو د نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي نه خور شوی، ستا په مسجد باندې نن حمله وشوه، ستا اسلام خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صفې د طلبو نه خور شوی، نن ستا طلبا زمونږ په غېږ کې شهیدان پراته دي. نن هغه طلبا چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دین خورونکي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام میراث اخیستونکي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث اخیستونکي، هغه نن ولې دغسې په بارودو باندې چې کم دی وشیندلی شول. نن به موږ د کم شهید وینې راغونډو، د کم شهید غوښې به راغونډو. خو یقیناً ګیلم د حکومت نه کېږي او ګیلم په سخته باندې کېږي. که چېرته د سکول او د کالج په طلبو باندې په هغې باندې موږ خوشحاله نه یو، خو که چېرته د سکول او د کالج او دغسې چې کم دی په نورو یونیورسټو باندې دغسې حرکت وشي، نو زمونږ لوی لوی حکمرانان هغې ته موجود وي، لوی لوی خلک هغې ته خپل سپورټ ورکوي. ما ویل که دغه ملک وګورو، د دې ملک په خوره کې
د ملک د ابتدا نه زما د علماء دیوبند ویني موجود دي یقینا دغه ملک خو که ملو شوی دی زما د علماء دیوبند په وینو باندې ملو شوی دی زمونږ په قربانو باندې ملو شوی دی د لاهور ځمکه چې د 100,000 نوجوانانو گواهی ورکوي د قیامت په ورځ باندې د شاهي مسجد د 100,000 نوجوانانو گواهی ورکوي او دغسې د دلی نه تر بمبئی پورې هغه ځمکه د شهادتونو گواهی به ورکوي هغه د علماء دیوبند بچي چې د دې ملک د پاره आवाज لګولیو نن به د دیوبند د بچي سره دا حالات کیږي نن به په دې ملک کې زمونږ وینې په چې کوم دی په دومره اسانه باندې چې کوم دی هغه څکلی کېږي یا به نن زمونږ غوښې مونږ په خپله باندې د خپلو بچي غوښې راغونډو او هغه به په کوم حیثیت باندې مونږ خښولو ته پرېږدو خو یقینا د شهادتونو باندې مونږ نه یو ستړي شوي مخکې مونږ شهادتونه ورکړي دي مخکې چې کوم دی مونږ قربانیانې ورکړي دي که دغه ملک د خورې قرباني غوښتې د د علماء دیوبند بچي موجود وو که دغه عقیدو نظریو قرباني غوښتې د موجود یو یقینا د دې نه بعد هم که دغه خوره قرباني غواړي مونږ موجود یو که دغه عقیده او نظریه قرباني غواړي مونږ موجود یو خپل طلبه کرامو ته تاسو مطمئن اوسئ یقینا که چرته دغه شهادتونه نو شوي نه به مونږ تاسو ته د عقیده ملو شوي او نه به مونږ تاسو ته دغه ملک ملو شوي خو د ملک د هغه خلکو نه ډېره سخته ګیله کوم کم خلک چې د ملک د ساتنو دعوی کوي کم خلک چې د ملک د پاسرو دعوی کوي او کم خلک چې د ملک د سرحداتو دعوی کوي ستا د ملک په سرحداتو کې نن هغه چمن روان شو کم چمن چې خپل وینه دغه سرحد ته ورکړی وه کم چمن چې خپل وینه دغه خاورې ته ورکړی وه او کم چمن چې خپل غوښې یو ځل مخکې دغه خاورې ته ورکړی وي او دغه خاوره تا ته میلو شوې وه نن دغه خاوره یقینا ستا په لاس باندې اوس پارودلی شوه نن هغه خلک په دې کې چې کوم دی مظلومه دي نن هغه خلکو باندې ګزار کیږي نن هغه خلک چې کوم دی په ویر او په جړا باندې دي نن هغه خلک د خپلو بچو وینې راغونډوي نن هغه خلک د خپلو بچو چې کوم دی د خپلو شاګردانو غوښې راغونډوي کوم خلکو چې تا سره چې کوم دی لاس په نامه باندې ولاړو د ملک د اغشتو دپاره چې کوم دی یو قانون نافذ کړو د ملک د اغشتو دپاره یو طاقت ښودلیو د ملک د اغشتو دپاره تا سره شانه بشانه ولاړو او دغه خورې د قربانۍ دپاره دینه بعدم ولاړ دي خو کاش چې دغه ملک دغه بچي تحفظ ولې نشته دی دغه بچي حفاظت ولې نشته دی کاغه د آرمی چیف په حکم باندې وي کاغه د حکمرانانو نور د وزیر اعظم په حیثیت باندې وي کاغه په نور طریقو باندې وي یقینا د دینه بعد مونږ د غویر نه زغملې نشو د دینه بعد مونږ دغه شهادتونه تاسو ته زغملې نشو هان که شهادت زما د افغانستان په ځمکه باندې وشي نو زه به فخر وکم د خپل شهید تندې بخپل کم خو چې زما په کور کې د امن په اداره کې زما په ځای کې زما طالب چې کوم دی د مشکات درس تناس زما طالب د محمد رسول الله احادیث اوریدونکې زما طالب چې کوم دی د امن په ګواره کې هغه د محمد رسول الله احادیث اوري او د شیخ سے محترم د زبان نه اوري او دلته کې چې کوم دی ما ته امن نشته دی زه د امن आवाज لګونکې يم زه د امن په اداره کې ناستما زه د امن په ملک کې ناستما ما تحفظ کوونکې تا ته ویلې دی ما تحفظ تا ته سپارلې دی ما چې کوم دی د ملک سرحدات تا ته سپارو دي بیا دغه ملک په سرحداتو کې زما تحفظ ولې نه کیږي ګیلم کیږي که نه کیږي ګیلم شته که نشته دی ګیله به هم کیږي که نه کیږي او بیا ما نور څوک ونه لیدل د نور چا ځای نه مې ونه لیدل د نورو خلکو مدارس مې ونه لیدل د نورو خلکو ځای نه مې ونه لیدل چې په هغې کې د هغې په شیوخو باندې حملو شو د هغې قایل نه یو یا چې کوم دی د هغې طلبو غوښې چې کوم دی د هغې استادانو په خپلو لاسونو باندې راغونډه کې خو کاش دا د دې ګوی ورکوي د دې ګوی ورکوي چې یقینا څنګه مخکې علماء دیوبند د دغې ملک خور هم ساتلې وه د عقیدې او نظریې تحفظ هم کړو یقینا د دې نه بعد هم دغه ملک ته کوم ګلشن ملاویږي دغه ملک ته کومه وینه ملاویږي زمونږ وینې یو ځل بیا الله جل شانه د دغه عقیدې نظریې دپاره او دغه ملک د تحفظ دپاره قبول کړي دي مونږ ته دغه خپلې وینې قبول دي چې رب زمونږ شهادتونه قبلوي مونږ ته د رب دغه شهادتونه چې کوم دی د قبلېدو په نسبت باندې قبول دي الله دې عمل کول توفیق